بعد سلام نه دا څه پیغمبر کول دی انضافه من الایمان صفایي څه کومه دی ایمان نه دی کوم انسان چې صفا وي هغه واقعا ایماندار وي او تاسو په سترګې غړوئ چې تا مؤمن کس وي نو هغه به صفایي خیالات ډېر زیات ساتي او ائمه علیه الصلوة والسلام پیغمبر دوی به خپل کورونه ډېر صفا ساتلو خپلې محلې خپلې کوڅې به ډېر صفا ساتلې نو دا مو یو پیغام د ټول کورنۍ ته د ټولو پاکستان ته موږ کوو زموږ پاکستان ټول پاکستان صفا ساتو او پاکستاني مو ملک دی پاکستاني مو زړه دی او بیا خصوصا زموږ فرمه چې دی مو زړه دی او فرمې کې به دا مهم انشاءالله ټول کلي چولې کې به انشاءالله دا صفایي کوو او ښه هغه څه اندازه او دا صفایي به کوو ویلې څه مو مجتهدین دا غني ډېر هغه کوي چې صفایي کومه ده دا ډېره مهمه ده او ګنده کوله یو ځای ګنده کوله یو چولې ګنده کوله یو کور مخته ګند چواله دا کومه ده حرام ده یو ویلې مثلا ګنده کوله یمو ډېر خپل ویلې به یې مو کلی وطنو کې هغه ویلو ته مو کومه ده لټرینو والا اوبر خلاص کړی دي لټرینو والا پیپونه مو تلګولې دي اوس خلک یې ځ خلک صفا شو خو اوس هغه نه زیات ګنده شي او کله دا شی مو وشي چې دغه اوبه ګنده نه کړي مو تاسو کې مخکې بخیر او اوبه یې اندغه ویلونه به خلکو اوبه چیکلي او دا مهم به انشاءالله ټول کار مې کې چې لاو چې دا لټرینې کومې دي دغه دي دا په کار باندې شي لټرینې او کلی چولا به په کار مو ګل کوو لکه څنګه اهل بیت علیهم السلام مو ته ویلي دي چې صفایي ایمان نه دی او کوم انسان چې صفایي نه کوي هغه بې ایمانه وي واقعا چې هغه ایمانداران وي مؤمن کس همیشه د پر صفایي زیات کار ساتي لکه مو د هغه کې ښیلی شي دي ته لمانځه ته مثلا هر هغه لباس واچوه صفا سوتره لباس واچوه جمعې لمانځه ته چې مثلا سپین لباس واچوه سینټ وایه ښه روزون ولمبېږه دا غسل کوله هغه کوله دا ټوله صفایي باندې هغه کوي اسلام ډېر زیات تاکید کړی دی او مو مسلمان یو مو بیا مؤمن یو او مؤمنان چې کومه دی دا شي زیات خیال وساتي او رهبر معظم یې چې کوم ځای کې ګند تلاوله هغه تلاوله دا حرامه کېږي ځکه یو معاشرې ته چې کومه دی اذیت رسېږي یو کلیونه کېږي یو چلونه ګنده کېږي هغه ځای کې ګند تلاوله هغه تلاوله دا حرامه دی په کار موږ دا شي زیات خیال وساتو او بل موږ دغه کلي جوانان الحمدلله چې موږ کله دغه کلي واړه بچي ټول نه زیات دا جوانان ټول روځي خو نن ښه تېره غني دي نور ورځ د سپین ګیري دا راوي موږ سره وي او زنانه خپله یو هغه دی چې هغه دا خپل ځای کې صفایي کوي خپلو کورو مخته هغه مخته او دا یو ډېر مهم هغه دی چې موږ دا ټول کار مې ته پیغام یې کوو موږ الحمدلله موږ کلي والا عارف هغه دی که بهار هغه دی ډېر ښکلي په هغه کوي زموږ کلي کې کوم سیستم یې شروع کړي دي انشاءالله دا ټول پیغام مو انشاءالله دا ټول کار مې ته او بیا ټول پاکستان ته ورکوو چې موږ پاکستان ګل جوړوو انشاءالله پاکستان زنده باد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظافة من الإيمان والإيمان في الجنة. ډېر مختصر سره اندی مهم باندې یو حدیث مې ذهن ته راغلو چې پیغمبر یې چې النظافة صفایي من الایمان د ایمان حصہ دی جز دی همدغه ایمان دی چې انسان رهنمایي کوي جنت طرف ته یعنی انسان زور کوي جنت طرف ته مولا یو بل حدیث دی چې الطهر نصف من الایمان صفایي د ایمان نیمه حصہ دی صرف دې خبرې کوم اول خبره ده چې دشمن دوه مډله دی یو هغه دشمن دی چې هغه مرئی دی یعنی مطلب دا هغه دشمن چې سترګو سره لیدای شي مثلا یو انسان دی چې وي معاشرې ته چارج راوړي پډر راوړي آیس راوړي دا یو داسې دشمن دی چې مرئی دی مو په سترګو سره لیدای شو دغه محنیوه هر چا باندې واجب دی مشر دی ځوان دی وړوکی دی غوټ دی د دغه دشمن په کار دی مو محنیوه وکړو مثال مو دیر کو دنیا مثالونه دي اندیشون سره یو هغه دشمن دی چې هغه غیر مرئی دی لیدای نشي مثلا هغه که موکسو خورکین په ذریعه سره کسو چې هغه ته ایموتو چې اصطلاح کې جراثیم نه یایي وایرس نه یایي دغه جراثیم دغه وایرس چې د ګندګۍ وجې نه وجود کې رسي نه هر چا ته پکار دی چې دغه وایرس دغه جراثیم د وجود دپاره د صحت دپاره خطرناک دی خطره لري نو لکه څنګه د هغه دشمن مخنیوه ضروري وه اندیشون سره هغه دشمن چې غیر مرئی دی لکه جراثیم وایرس دې په کار د مخنیوه وکړو دې مخنیوه څه کېږي چې ایوب کلي کې په کار د صفایي وي هر کور مخته په کار د خپل کور خپله چوله خپل لښتی وغیره وغیره موږ صفا سوتره وساتو خپل ماحول صفا وساتو اندې مخنیوه
واجب دی. ان شاء الله ایمو دغه مهم صرف دې پورې محدود نه دی، صفای پورې صرف دای کومیل پورې محدود نه دی، صرف لایټو کوم سیستم کلی کې والے دې پورې محدود نه دی. ایمو ځا هغه یارف موجود وي، هغه اندوسین موجود وي، ایمو که درمن ځوانان دي، مشرف دي، منیجر صاحب ودي، نور کسان دي، کمیټه والا دي، حتی کې مو د خیان د میاندې کسو خپل کور مخ ته لګیا دي صفای د کوي. خو چونکه پښتو ماحول دی میډیا مونږ نه شروع واستای. نو ان شاء الله الحمدلله یو خپل فضا یو خپل ماحول دی. مو صرف دغه کار صفای پورې لایټو پورې د کومیل پورې محدود نه دی. مو همیشه د لپاره غوینو سره ځوانانو سره مشرانو سره د کلی د لپاره هر یو کار کوم چې هغه نه مذهبي، هغه نه انسانیت، هغه نه قومي فایده ملو شي. او زه دغه میډیا په ذریعه کې پرچنارو ټولو ځوانانو ته ټولو کلیوالو ته دغه دعوت ورکوم چې خدای د لپاره خپلو کې اتفاق پیدا کړو، خپلو کې مینه محبت پیدا کړو. د هغه اتفاق برکت هغه دی چې کلی کې ته څه وغواړې هغه به ان شاء الله بالکل یقین ښې طریقې سره کیږي. او زه ټولو ته دغه میډیا په ذریعه دغه دعوت ورکوم چې تاسو خپلو کلو کې، خپلو محلو کې، خپلو وطنو کې دغه مهم شروع کړو. دا چې تاسو باندې مو باندې هم دنیوي فایدې ملو شي، هم روحاني فایدې ملو شي. وما علينا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. हर कली वाला का सिर्फ पार्ट है मतलब जो है गंद चाहिए कौन सा मुश्किल है कि ये सब चीज पर है तो सब से हम मुश्किल पांच रखे बॉटल का पे हम तो तो पर सूरत कली दागा से सफाई मुहिम योगा शुरू की जैसे नूर दागा है अवेयरनेस सेशन का बहुत हर कली की बच्चे की